أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عزتمندو قدرمندو مسلمانانو د الله رب العالمین د لاریب کتاب قرآن عظیم الشان د دویمې سپارې د سورة البقرې یو آیت مستاسو مخې ته ولوستلو. د دې آیت نه مخکې چې کوم آیات دی په هغې کې الله رب العالمین دعوه د توحید پیش کړي. دعوه د توحید داره چې و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. ستاسو معبود او ستاسو الہ، ستاسو پالونکے او ستاسو خالق او ستاسو رب، ستاسو پرورش کوونکے هغه یو خالق دی، هغه یو رب العالمین ذات. یعنی انسان په دې جسم کې کروڑاو خلیې دي، کروڑاو سیلز دي. دی تمام سیلز او تمام خلیو پالونکے او پل پل پالونکے دا یو ذات دی چې هغه الله رب العالمین. او انسانیت لدا پکار دی چې هغه الله رب العالمین خپل خالق ومني، خپل رب ومني، خپل پالونکي ومني، مشکل کشا ومني، مختار کل ومني. د دې وجې نه په دې آیت کې بیا دلایل پیش کوي د توحید خپل، چې ولی الله وایي چې زه یو یم، ولی الله وایي چې زه ستاسو رب یم، څرنګه ستاسو خالق یم. د دې لپاره عقلي دلایل هم پیش کوي، نقلي دلایل هم پیش کوي. نو و دلائل په دې آیات کې الله رب العالمین د خپل توحید لپاره پیش کړی دي چې الله رب العالمین وحده لا شریک دی، هغه هیڅ شریک نه لري، هیڅ همسر نه لري، هیڅ چې کوم دی نو په خپل صفات او په اسما کې ځان سره شریک نه لري. نو فرمای ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بشک په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکه کې او اختلاف د شپو او د ورځو کې ډیر نخې دي د خلکو لپاره چې څوک عقل لري. الله رب العالمین یو دی، الله رب العالمین لوی ذات دی، قدرت والا ذات دی، عظمت والا ذات دی. دا خبره مونږ ولې کوو؟ ځکه چې په دې باندې دا دلیل دی چې الله رب العالمین ځمکه هم پیدا کړې ده او اسمان هم پیدا کړی. د ځمکې خالق هم الله دی او د اسمان خالق هم الله دی. او چې کله انسان یو عاقل انسان، یو باشعور انسان چې الله والا عقل ورکړی، فهم ورکړی، ادراک ورکړی، دی کله په دې اسمان کې غور کوي، فکر کوي، سوچ کوي، نو دی په دې نتیجه باندې رسي چې دا دومره لوی اسمان بغیر ستنو نه ودرول دا د مخلوق کار نه دی، بلکې دا یو داسې ذات جوړ کړی چې هغه ذات لره فنا نشته، هغه ذات عمر قوت او طاقت د بل چا نشته چې هغه الله رب العالمین. بیا چې کله انسان د ځمکې د غور او فکر کوي چې دا ځمکه ده، د دې ځمکې لاندې سمندر دی او د دې زموږ د ځمکې نه لاندې بله ځمکه ده، بیا هغې نه بله ځمکه ده، دا اووه ځمکې دي چې د دې تخلیق شوی دی. او د دې نه مونږ له فصل چې کوم دی نو راغورځن کېږي، د دې نه چې کوم دی مونږ ته میوې میلاویږي، د دې نه مونږ ته بې شمېره فواید میلاویږي. نو چې کله انسان خپل دا دماغ لړاوي او په دې کې سوچ کوي، فکر کوي، نو انسان په دې نتیجه باندې رسي چې دا ځمکه چې چا جوړه کړې هغه مخلوق نشي کېدلی. دا هم دلیل دی په دې خبره باندې چې الله رب العالمین خالق دی د دې ځمکې. واختلاف اللیل والنهار، او اختلاف د شپو او د ورځو نخدا علامت دی، نشان دی د عقل خاوندانو لرا.
دا اختلاف د شپو د ورځو نه څه مراد دی او څه معنا ده؟ نو اختلاف په څو قسمه باندې دی. یو اختلاف خدا دی چې ګوره په ورځ کې چې کوم دی رڼا وي او په شپه کې تیاره وي، دا هم اختلاف دی د ورځو د شپې. یو اختلاف دا دی چې کله ورځ اوږده شي او شپه چې کوم دی نو هغه لنډه شي، نو دا اختلاف راغی. او کله چې کوم دی شپه اوږده شي او ورځ پسې لنډه شي، نو دا اختلافات راغلي. یو اختلاف دار چې روز الله رب العالمین د معاش د پاره جوړ کړی دی، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. او شپه چې کم دانو دا زمونږ د پاره د آرام د پاره د آرام دی او د سکون وخت دی. په دغه وخت کې نو دا مختلف قسمه اختلافات دا په دې خبره باندې دلیل دی چې الله رب العالمین واحد او لا شریک ذات دی چې هغه شپه پر ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې نه نباسي، هغه شپې نه پس ورځ راولي او ورځ نه پس شپه راولي. دا په دې خبره دلالت کوي، دا دال او دلیل دی په دې خبره چې الله رب العالمین هغه واحد ذات دی او شریک هغه سره نشته. د شپې او د ورځ خالق هغه الله دی، دا پیدا کوونکی الله دی چې ما او تا د بګي بشمیره فواید دی په ورځ راتلو کې او د شپې راتلو کې. بالفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، او په هغه کشته کې چې روانه وي په دریاب کې، بما ينفع الناس په هغه سيزونو سره چې هغه نفع ورکوي، خیر ورکوي، بلای ورکوي چاته، ناس خلقو ته. یعنی د سمندر لپاسه چې کومه کشته روانه ده، په دغه کشته کې انسان د خپل ضرورت او د خپل فایدې مطابق سامان د یو سایډ نه بل سایډ ته وړي، د سمندر د یو غاړې نه بل غاړې د خپل سامان هغه چې کوم دی پوری بازي په خپل انسان په دې کشته کې سفر کوي. نو دا د الله رب العالمین یو لوی نعمت دی په انسانیت باندې، او دا دلیل دی په توحید باندې. وما انزل الله من السماء من ماء، او په هغه سیس کیوم نخه د علامت ته د عقل خواندانو د پاره چې هغه د اسمان نه د برن الله نازلی، هغه څه شی دی مما ان وبدی باران الله رب العالمین د اسمان نه راوري. نو دا د الله رب العالمین په توحید باندې یو لوی دلیل دی چې ګوره انسان په دې دنیا کې اوسېږي د لپاره د باران ډیر زیات لوی ضرورت دی. انسان د زندګۍ سره د اوبو یو لوی ربط یو لوی تعلق دی، او انسان ډیر زیات محتاج وي، ډیر ضرورتمن وي چاته اوبو ته. که اوبه نه وي نو انسان زندګي دا ناګزیر شي، دا انسان دا زندگی تیرول دا مشکل شي، انسان لمرګ براشي چې اوبه هغه ته ختم شي. کربلا چې جوړ شي نو بیا انسان ژوندی نشي پاتې کېدلی. هر چې نور ضرورت زندگی دي کاغي کې څه کمې کوتاهي راشي نو انسان بیا هم خپل ژوند پاس کولای شي. هر چې اوبو فقدان راغی په دغه موقع باندې انسان مري. الله رب العالمین د اسمان نه وداسې عجیب انتظام کړی دی چې د انسانیت د ضرورت مطابق د رحمت باران الله رب العالمین وخت په وخت راوري چې انسانیت ته بدی کی فائدې او فواید دي. د دې باران په وجه باندې فاحیا به الارض من بعد موتها، الله رب العالمین مړی زمکه چې کوم دی هغه ژوندی کوي. هغه زمکه چې هغه بنجری وي، هغه زمکه چې هغه فصل نه کوي، هغه زمکه دغه د اوبو ضرورت یو د اوبو د نه ملاوي د وجه هغه مړی وي، هغه چې کوم دی حرکت کې ناراضي، هغه تعالی میوه نه درکوي، هغه چې کوم دی فصل نه زرغون کوي. نو الله رب العالمین د اسمان نه د برنه باران باغی باندې وکي، دغه باران په وسیله او په ذریعہ باندې دغه مړ زمکه دغه بنجر زمکه دا را ژوندی شي او دا تعالی فصل درکوي، دا تعالی میوه درکوي، دا تعالی چې کوم دی نو مختلف قسمه فواید درکوي. نو دا باران راورول او دی باران سره دا بنجر او دا مړ زمکه ژوندی کېدل دا دلیل په دې خبره باندې چې الله رب العالمین پالون کې د مخلوقات دی. الله رب العالمین په خپل ذات کې لا شریک. چې کله انسان دې د سوچ کوي چې د دې دومره لری اسمان نه په دومره شبو باندې باران وریږي، دا باران کله کله روان شي به ختميږي نه، او کله د انسان ضرورت مطابق وریږي، کله په یو ځکه وریږي بل ځکه نه وریږي. او دا د الله رب العالمین په توحید دلالت کوي چې انسان په دې باندې فهم کوي، غور کوي، فکر کوي، دماغ لړاوي. دې نتیجې ته انسان رسی چې دا د انسان کار نه دی، دا د مخلوق کار نه دی، بلکې دا یو داسې ذات موجود دی چې دا قدرت ډیر زیات وسیع دی، هغه ډیر لوی ذات دی. د دې وجنه الله وی چې دا باران ورول دا دلیل په دې خبره باندې چې زه په خپل ذات او صفاتو کې لا شریک. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. وتصريف الرياح او ګرځول را ګرځول اړول راړول الرياح د هواګان. رياح چې کوم دی دا د ریح جمع ده، او رياح جمع مفسرین لیکي چې دا چې کوم ذکر راشي د دینه مراد د رحمت هواګان دي.
ریاح هواګانو ته وي. نو چې کله ریاح جمع رااله په قرآن کې دا غینه مراد بسي دا د رحمت هواګانی نه. کله کله د نور اقوام چې کوم الله ذلیل کړي رسوا کړي دا غي د پاروم د ریاح جمع راغلي هغه مستثنا دي. نور د ریاح جمع چې کوم دا د رحمت بارا رحمت هوا د پار راځي. نو دا هواګانی چې کله هوا ګرم شي کله یخ شي کله تیز شي کله روشي کله پکې نمی راشي دا تمام هواګانی دا د الله رب العالمین قدرت کې دي او الله رب العالمین دا هوا را ولي د انسان ضرورت مطابق. نو دا تیز هواګانی او دا روح هواګانی دا تلل راتلل دا دلیل په دې خبره باندې چې یو ذات موجود دی یو خالق موجود دی یو پرورش کوونکی ذات موجود دی یو پالونکی ذات موجود دی چې انسان په هغه باندې غور او فکر کله کوي. والسحاب المسخر بين السماء والارض او په وریځو کې چې مسخر دي قابو دي بین السماء په میز د اسمان کې والارض په زمکه د زمکه او د اسمان په میز کې د اسمان دی د زمکه د دې په میز کې دا کوم وریځه دا قابو ده دا مسخر ده دا راټینګ کړي شوی ده دا نه لاندې را غورځيږي او نه برزي دا بلکې ګرځي را ګرځي په خپل زبان دي او دې د ستنیم نه دی ولاړ دی به تاسو تړل شیم نه دي بغیر څه د ټیک نه بغیر څه د ودریدو اسبابونه دا ولاړه دا چا ودرولې دا قدرت ودرولې دا الله ودرولې دا یو داسې ذات دی چې هغه لره فنا نشته دا ذات دی چې ما او تا پالی زمون پالون کې دی. نو دا وریځه ودریدل د اسمان او د میز په درمیان کې مزمکه او میز یو درمیان کې دا دلیل له بده خبره باندې چې الله رب العالمین په خپل ذات کې لا شریک دی. دا دلیل له بده خبره باندې چې الله رب العالمین موجود دی. لآیات لقوم یعقلون دا ودلایل الله رب العالمین د خپل توحید د لپاره ذکر کړل اخره کې په دی باندې چې کوم نتیجه لګی نتیجه دا را چې دا ودلایل دا دلیل له بده خبره باندې چې الله رب العالمین دا موجود دی دا الله ذات موجود دی دا الله وجود موجود دی دا الله وجود چې کوم دی انسان کله دی اشیاء ته سوچ کوي غور کوي فکر کوي بیا ورته الله معلومیږي چې الله رب العالمین شته او کنيشته. هغه څه شی هغه اسمان دی چې اسمان ته الله رب العالمین پیدا کړی دی انسان دی ته سوچ کوي نو اسمان ته چې غور او فکر کوي نو دی شاته په دې نتیجه راځي دا اسمان شاته جوړون کې څوک ذات دی. زمکه د انسان غور او فکر کوي دی شاته رسی په دې نتیجه باندې چې دا زمکه چا جوړ کړی ده. وایي تاسو دغه رنګ چې کله انسان باران ته سوچ کوي د اسمان نه راوړيږي نو انسان په دې خبر رسي چې دا یو ذات راوړي. دغه شان چې کله انسان یو بنجر زمکه ته ګوري چې هغه د باران په مدد سره هغه رازرغون شي هغه فصل ورکول شروع کی هغه میوي ورکول شروع شي نو انسان په دې خبر باندې رسي چې د دې ذات د شاته یو ذات موجود دی. دغه شان چې کله هواګانی راځي تیزی هواګانی روح هواګانی یخی هواګانی ګرمي هواګانی نو انسان چې دی باندې سوچ کوي دماغ لړاوي فکر کوي غور کوي په دې خبر رسي چې دا یو ذات موجود دی چې هغه دا هواګانی راولي. دغه رنګ چې کله د اسمان او د زمکه مابین کې چې دا کما وریځه ولاړې دي د انسان سوچ کوي نو انسان دې خبر درسي چې دا یو لوی ذات دی چې هغه ودرولې ده. نو الله رب العالمین دا ودلایل ذکر کړه او دی وو دلایل کې اخره کې وی چې لآیات لقوم یعقلون دی کې نخی دی علامات دی نشانات دی دا خلقو دا پارسو عقل لري فهم نکار اخلی عقل نکار اخلی باشعور دی عاقل خلق دی. نو اس انسان چې کله هم دا خبره کوي چې الله رب العالمین موجود دی یا نه دی نو دا غ دلیل دی دلایل په دې خبره چې الله ذات موجود دی. دویمه خبره دا چې دا دلایل په دې خبره باندې چې زمکه اسمان الله پیدا کړی نو الله رب العالمین زیات چې کم دی نو دا عبادت لایق دی. شپه ورځ الله راولي نو دا دلیل په دې خبره چې الله زیات چې کم دی نو لایق دی د عبادت. اسمان نه باران الله وري نو دا خبره په دې دلیل دی چې الله زیات چې کم دی لایق دی د عبادت. دغه رنګي هواګانی الله راولي نو الله زیات لایق دی د عبادت. دغه رنګي وریځ اسمان کې او زمکه مېس کې الله ضروري دی نو الله زیات لایق دی د عبادت. نه دی پیر بابا او پیران او مولیان او بزرگان د عبادت لایق نه دي بلکې دا دلایل به د خبر باندې چې الله رب العالمین د عبادت لایق دی. نو په دې آیاتونو کې مونږه د الله رب العالمین توحید پیژندو د الله د وجود د لپاره دلایل مونږ زده کړه. سورۃ البقره په دې آیات کې چې الله رب العالمین موجود دی د الله رب العالمین خپل صفات کې شریک نه لري په خپل اسماء کې شریک نه لري هغه شریک نه ماورا دی هغه همسر نه لري هغه برابر نه لري هغه یو ذات دی تنی تنها دی یک تنها دی او هغه وجود موجود دی. الله رب العالمین دی په دې آیت په دې احکاماتو مو تعالی د عمل کول توفیق راکړي. الله رب العالمین زمون توحید دا مسلمان کی توحید الله رب العالمین د خالص کی الله دې موږ د شرک نه وساتي.
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.